اوس د مازدیګر په زاویه کې دا دی چې زمونږ د احنافو زمونږ د امام صاحب قول دا دی چې کله د هر شی سوری د سایه اصلي نه علاوه مثلین شي نو عصر وقت داخل شي ٹھیک ده دا 1 میټر لخته وه دا سایه اصلي ده ٹھیک شوله نو 1 میټر بل وشوه 1 میټر بل 2 میټره چې دې ځای له کله د نور سوری راشي اوس به نور سوری داسې دی که نه دا نور به راځي 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 دی به دې ځای له راشي چې دې ځای له راشي نو د ده سوری به صحیح بیا به دې ځای پورې شي نو چې دا شو نو اوس دا زمونږ سره د مازدیګر وقت داخل شو او ماسپښین وقت ختم شو بل یو مثلث جوړ شو که نه اوس په دې مثلث کې وګوره د دې د مازدیګر زاویه د دې نه راوښکل اوس انتهایي اسان دي ځکه دا یو شی معلوم دی چې څومره دی 1 میټر دا هم معلوم دی چې دا څه شی دی 10 بی منفي ډي جمع 2 میټر نو سره جمع کوو که نه ٹھیک شو 10 بی منفي ډي جمع 1 جمع 1 میټر وشو یا په شریکه دي تو وایي جمع 2 وشولو دا معلوم دا معلوم دا معلوم دا زاویه عصر زاویه به دې معلوم وکړو وشوله د عصر زاویه معلومولو طریقه به دا ما ته پرېږده دا د عصر دا زاویه چې ده دا به مونږ اول زمونږ سره 3 نسبته دي نو په ساین به یې وګورو ټیک شوله ساین چې دی نو ساین تیټا برابر ده د متقابله بټه وتر نو پوه شوې پې نو په دې کې خو ساین تیټا هم نامعلومه وتر هم نامعلوم په دې لیکېږي ټیک شوله کاز باندې به وګورو کاز برابر ده د متصله بټه وتر نو په دې کې هم د تیټا هم نامعلومه ده وتر هم نامعلوم ده بلکې دا پکې شته نه ٹھیک شو به هر حال که دا به کې یم نه نو موږ خو دا معلومو دا خو نه معلومو که نه خو هغه د متصله بټه وتر نو وتر هم نامعلوم دی که نه نو په کاز هم نه کېږي په 10 باندې به وګورو په 10 باندې اب 10 تیټا برابر ده د متقابله بټه متصله متقابله دا یو ده چې دا د 10 بی منفي ډي جمع 2 او متصله د 1 میټر دغه یو شی نامعلوم شو که نه په دې کې ٹھیک شوله نو دا به داسې ولګو ټینجن تیټا برابر ده د ٹھیک شوله سایه اصلي متقابله ټوله ده که نه جمع 2 بټه دا عمود 1 میټر چې دی پوه شوې پې دا دی که نه اوس راشه 10 تیټا برابر ده د سایه اصلي جمع 2 د ایک څه حیثیت شته وران پوه شوې پې بس خبره ختمه دا سایه اصلي او جمع 2 دا لږ ښکلي ښکلي ولیکه داسې ولیکه چې په دې کلکولیټر کې لیکلی شو دې دپاره که ته داسې ولیکي سایه اصلي څه شی دا 2 ته مخکې راوړل 4 جمع 2 او 2 جمع 4 باندې څه فرق شته نشته نو 2 جمع سایه اصلي سایه اصلي څه شی دا ټول 10 بی منفي ډي وشو بس اوس راشه زموږ مقصود خو زاویه ده که نه نو 10 مونږ پسې بله لګو دا زاویه به یوازې دا به څه کوو دا به یوازې چې دا یوازې کوو دا 10 به تیا خوا واړو دا مو یوازې کړه دا 10 چې اخوا واړو ورنې نه به څه جوړ شي 10 انورس ٹھیک شوله په دې کې نو ویلو منفي چې د مساوي نه اخواړی نو جمع کېږي جمع چې اخواړی نو منفي کېږي ضرب چې اخواړی نو تقسیم چې اخواړی نو ضرب کېږي او دا ساین کاز 10 چې اړی نو انورس کېږي ٹھیک شوله جمع چې اخوا اړی نو منفي ضرب چې اخوا اړی نو څه شي تقسیم شي
تقسیم چې اخوا واړی نو ضرب شي ساین چې اخوا واړی نو ساین انورس کاز چې اخوا واړی نو کاز انورس ټین چې اخوا واړی نو څه شي ټین انورس پوه شوې دا به اخوا اوړېدو راوړېدو سره ده که دا ټین انورس ته دې خوا راړی بیا به تش ټین کې پوهېږي بې که نه دقه کیسه ده اوس ګوره دلته ټین و دا ټین چې موږ د دې ځای نه رالو او دې خوا یې د مساوي نه راوړو نو ټین انورس شو که نه پوه شوې بې د دې ټین انورس د دې ټول سره یو شان تعلق دی نو چې یو شان تعلق دی دا ټول ورته په بریکټ کې بند کړو پوه شوې بې نو بریکٹ 2 جمع 10 بی منفی ٹی دا بریکٹ بند شو دا غټ پسې دا زموږ دپاره د زاویې عصر قاعده راووتله ٹھیک نه که چېرته ته حنفي نه شافعي مسلک والی یا حنبلي مسلک والی نو بسم الله دو بځای یک ولګوه او که حنفي مسلک والی بیا دو لکه مونږ قول به مثلینو پوه شوې بې اوس دا حل کتو زاویې اثر اوس دا ټین دا زاویې اثر ده که نه بس دې په ځای ولیکه زاویې عصر حنفي یا عصر ثاني دا ورته هم لیکلی شي دا برابر ده د 10 انورس 2 جمع 10 بی وایا 34.477 منفی بیا منفی 5.121 دا بریکٹ بند شو بیا پسې هغه بند شو وشو زه ته اوس په کیلکولیټر کې وختو شیپ 10 بریکٹ شورو 2 جمع 10 بریکٹ شورو 34.477 منفی بیا منفی 5.121 یو بند بیا پسې بل بند دې نه راغی زاویه عصر برابر ده د 70.52 ٹھیک شولا 70.52 دقیقې برابر خو پسې ډېر شي اشارې دي او دغه دا دو ناخوا اشارې که مونږ پرېږدو که نه زمونږ په اوقاتو کې به یا 2 سکنډه فرق راځي یا 3 راځي نو وایه رادي شي پکې پوه شوې بې دغه پسې پرېښود د دې ځای پورې بستر خلاص شو نه نه بیا خو د کیلکولیټر در سره جواب درکوي نه که نه کوم ځای کې دې ځای کې په دې ځای کې که دریم لګو او که نه لګو دا یو شی داسې فرق نه کوي که پکې ولګي هم څه مسله نه کوي او که ونه لګي نو هم څه مسله نه کوي پوه شوې بې په دې خبره پوه شوې نو نن به مونږ خپل ټول اوقات د ورځې روباسو خو زاویې عصر خو نامعلوم شی و که نه دا نور خو ټول متعین دي خو دا متعین نه ده نو دا مو هغه معلومه کړه زاویه عصر څه شوه زاویه عصر او په ا سره ظاهر وښه دا شو 70.5 نه ده نور کله زمونږ د هغه نصف النهار نه هغه ښکته لاړ شي افق تلانی افق په نه دی که نه چې هغې نه لا بری په 70.5 نو مازدیګر وخت داخل شي دا ډبل منفي دا کیلکولیټر یې رالیکه دا ساین زاویه منفی شي چې دی نه شي دا کنه منفی 5.1 چې دی را مې د شمس زاویه د بالکل دقه رالي دا صرف چې کله ګوره
د ستمبر نه تر اکتوبر نومبر دسمبر او بیا جنوري فروری مارچ دا شپږ میاشتې چې سړی اوقات روباسي نو دا ډبل سیز منفي سیګ نه راځي چې بیا دا باقي شپږ میاشتې روباسي بیا به ډبل نه راځي ځکه خو بیا جمع وي که نه بیا څه پروا نه کوي ٹھیک شو نه په دې شپږو میاشتو کې صرف دا کګلیج لږ راځي او په باقي شپږو میاشتو کې نه راځي بالکل چې منفي ډبل ولا جمع یې په خپله روان وي اوس که د دې دواړو منفي په ځای باندې ته د سره اډو لګې نه او دې په ځای یو جمع ولګي ټیک شو پوه شوې منفي نه منفي سره چې ضرب وکړو جمع دې جوړه شي که نه نو دا جمع کې نوم څه پروا نه خو لیکن قاعده خو د منفي هغه ده که نه نو د قاعدې لحاظ به کوو نه هغه منفي به هغه یو منفي لازمي ده نه به پرېږدو نه پوه شوې باقي میاشتې چې دي دا شپږ میاشتې د 21 مارچ نه پاخوا نو بیا به ټوټل ګورې منفي حساب هلته بیا چېرته جمع نه کړي ځکه دا بل سره خو جمع نه وي که نه ټیک شو نه د هغه سره خو منفي نه وي که نه چې منفي هلته نشته نو بیا به د خپله منفي برقرار ساتي دا منفي چې مونږ جمع کړه دا خو د هغې د وجې نه کړه په دې باندې پوه شوې ورانکو ده بسم الله ما te preto o tenemos la asociación. اوس به اول وقت نصف النهار وباسو دا به د ځان سره کلک محفوظ کوو بیا بالو نور قاطر وباسو دلته په ټولو کې دخل وي راځه اوس سایه اصلي معلومه شوه بیا زاویه عصر ده یو خبر آئیدہ کردے کیلکولیٹر میں عدد محفوظ کرنے کا طریقہ دان وقتی بھی گنا اول سوخ ہوگا اگا انسا چی دی کمالی کنی دا اگا وخا بیا دا شپ بٹن وخا بیا آر سی ایل وخا او دا بعضی کیلکولیٹروں کی پہ آر سی ایل نہیں لکلے ایس ٹی او پی لکلے شتے پہ پدری کیم دے گا نا دوار دی پہ ٹھیک نا ایس ٹی او پہ آدھے خطہ لیکلے بعضی بگیدی سی جبائی ڈبل نہیں لیکلے دلتا آر سی ایل نہیں صرف ایس ٹی او پہ دوارا یو شیلے بس دا قبطن ہوا او دا غین بعد پولڈر ہوا او بیا بس محفوظ شو پدې کې زموږ نقشه یو انسا غلطه شي دا کټکونه ټول شي دا یو انسې کټ کېدلو والا دا دی او ټول کټ کېدلو والا دا دی دا ډي ای ایل چې دی که نه ډیلیټ ډي ای ایل د دې سره یو انسه کټ کېږي او په دې اے سی سره مکمل سکرین خوشی کېږي دا اے سی دی साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ आदाद महफूज करने की गुंजाइश है आप कुछ बटनों के नीचे ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई लिखे हुए नजर आएंगे ये इसकी मेमोरी है ऐसे जी मेमोरी ना फोल्डर ही दिवाया हाँ दाग मुख्तलिफ फोल्डर ही दी इन हरूफ में आप कोई भी आदत महफूज कर से इनका तरीका यह है कि आप कोई भी आदत लिख कर शिफ्ट का बटन दबाए और इसके बाद RCL वाला बटन दबाए तो आपकी स्क्रीन पर छोटा सा S2O नमूदार हो जाएगा। इसके बाद आप वो बटन दबा दें जिसके नीचे ABC से वो हरूफ लिखा हुआ है जिसमें आप ये आदत महफूज करना चाहते हैं। बटन दबाते ही तीर का निशाना और वो हर्फ सामने आ जाएगा। खुश होला बस राजा दवा आसान खबर।